نو الله جل شانه په دې باندې بخت نصر مونږه مخکې ذکر کړو چې دا مخکې کم بادشاه سخاری بایبلی به ورته وي د بایبل د عراق د علاقې بایبل چې دی هغه بادشاه نو د خپل وسې بخت نصر چې دی د نایب او جانشین خپل مقرر کړو د په دغه ځای باندې چې دی د حمله اراده وکړه په شام بیت المقدس دی طرفونو باندې دوهم چې دی شپږ لکه فوج چې تیار کو او خو سامان سره له حمله وکړه دغه ځای چې دی مکمل قبضه کو لکه دلته کې چې الله جل څنګه ذکر کوي کورونه آبادې نه ورلورانې کړلې بیت المقدس چې هغه مکمل ختم کو او به خپل د پوج کوم مشران هغه ته وی چې هر یو کس خپل یونټ چې کبیګرا کم تاسو کسان دي هر یو کس خپل پوجانو ته وایي چې دا کم ډالونو ور سره دي چې دا د شګو نه راډکیو په دې ځای باندې ورړې دي بیت المقدس چې کوم آبادی دا موږ اونونه ولا زمکه سموار کړل اوس دا شګر راوړیو خاور په دې باندې ورړې چې بدل تاسو یو ډیرې جو چې د بنیادونه هم ختم شي هم دا شانې وکړل او بیا د دې نوجوانان کسان 70,000 کسان خو دې منتخب کړل د ځان د خدمت لپاره صرف چې کوم گرفتار شوي کسانو په هغه کې 70,000 کسان صرف دا منتخب کړل چې دا به صرف خالص زموږ د خدمت لپاره او یو څه خلک چې دي هغه ورله قتل کړل او یو څه چې دي هغه عام غلامان وګرځول نو دې بخت نصر د خپلو چې کوم فوجي افسرانو دي وی چې دا کار وکړي چې دا غلامان او دا سيزونه چې دي دا به د بیت المال یو قسم وګرځي او مال چې څومره مال حال دی نو دا به تاسو ځان له تقسیم کړئ دی پوجو ته چې ګوره د شکار دی چې دا ستا اختیار دی دا مال حال پیسې کم دي دا ستا اختیار دی دا ته بادشاهي د بیت المال کې جمع کا او چې کم دا خادمین دی نو دا تقسیم کدا به د کسانو شي پیسې نو کم چې غلامان او خادمین ګرځون د هر یو کس چې سلور کسان دی یو حصہ کې را خدمت کی او بیا چې د بخت نصر دغه ځنه کوم مال حلو په دې بیت المقدس کې چې کوم سونا او کوم سر پراته مزین شو د دې بیت المقدس د خیست لپاره د مزین کېدو لپاره مختلفو ځایونو کې لګولو نو بیلګاډي شان ورسره وو لکه اوس چې څنګه اخر ګاډي دغه شانه په 170 ګاډو کې دغه سونا چې هغه ویوړله دای ته ویوړله چې دا ټول چې ویوړل دا گرفتار شوي کسان د ځان سره بوتلل نو په دې کې دغه ناسیه ابن اموس چې کوم بادشاہ دی په دغه گرفتار شوو کسانو کې د مسره بوتلو څو وخت پس د یو خوب ولیدو د بخت نصر خوب څه عجیبه ولګ او چې سار را پاسې د خوب ته هیر شوی نو ورته یاد نو په دغه کسانو کې دانیال حنانیا او عزاریا او میشائیل دا کسانو چې د پیغمبرانو د خاندان کسانو نیک کسانو نو چا دی بخت نصر ته چې دغه شندې کې داسې نیکان خلک مشته دي بادشاہ بخت نصر کله یو خوب ولیدل دی او حیران مې ورته خوب را نه یره دی ویل دغه کسان دي وګوره نو دوی ته وی چې دی وګوره د دربار ته کړه راوستل و داسې عجیبه خبره وکړله وی ما یو خوب لیدلی دی خو پوهېږم پې نه رانه هیر دی نو دوی ورته وویل چې باچا داسې کار وکړه ته موږ ته خوب بیان کړه نو موږ به درته تعبیر بیان کړو چې د دې دا تعبیر دی وی نه که نه خوب رانه هیر دی دا خوب هم راته تاسو بیان کړو د دې تعبیر هم راته تاسو بیان کړئ نو هغوی ورته ابتدا کې وویل چې باچا خوب تا لیدلی دی منګه خوب نه دی لیدلی او خلک وایي که نه وایي خر هم د کور او د خربم د کوره
نو دې مرته دغه وي چې دا خوب ما لیدلې خو دا راته تاسو بیان کوئ د دې تعبیر هم راته بیان کوي نو به چې دې څه جواب نه نو اخر کې ورته وویل چې دا راته بیان کوي دا هم راته بیان نه کو نو تاسو ټول قتل کوم نو بل دی چې موږ له ټیم راکا یو طرف ته شو نیکان خلکو بس نه پنه وکړو الله دې ډېر زیات جړه پر یاد وکړو چې الله دا اوس جاهل دی دا طالبان دې د جاهل مرکب وایي د جاهلانو جاهل چی و دې جاهل دی خوب دلی دی ته پوس زمنګ نه کوي الله اوس په دې کې پیت باندې مون خبردار کی الله جل شانه دې باندې سید پر کالی حالات راځو هغه حالات ته ټول الله جل شانه او خود نو بس دې چې حالات او خود راشد واپس دربار درال باچا ته وی تا یو جوسه یو بوت چې هغه په خوب کې لیدل دي او اوس دا اکسیز وی دي بالکل اوس لګ لګ ذهن ترال ها ولتا چې دا کوم بوت لیدل دي نو د خپې او د پنډې د زنګون نخکتا دا چې نو دا د خاورې وي کم چې په اور کې پښوی خاورې مضبوطه دا د دی وی ویل او بالکل د قشانو ویل بیا د دې زنګون نه والا تر د خېټې پورې دا برځ چې دی نو دا د سیلورو ویل او د قشانو دا ویل بیا د نوم نواله تر د سینې پورې د لاندې کومه د خېټې حصہ چې دا ویل دا سونه وا د سترو ویل اوم دغه شان ده بره د سینې نوال د مالې پورې دا چې نو ویل دا چاندي وا ومل دغه شان ده او ویل سره چې نو دا عام اوسپنه وا لوها اوسپنه وا مضبوطه بالکل خوب خدا شان صحیح دغه شان خوب مینی درې دی په دغه کیفیت مینی درې دی ولو سره د تعبیر بیان کې تعبیر یې سدي نو ول تعبیر به نه خدا دې چې دا خو دې لیدلې دې خود دې اخیری دی او بل کیفیت هم لیدلې دې ویل هغه څنګه وی بیا دا چې دا اودري یو په دې باندې پاسته نه یو اپت راشي او دا ټول چې دې ریزه ریزه کی ویل بالکل هم دغه حالت دی خو چې دغه حالت دی نو ویل دا تا الله جل شانه استا خوښه چې څومره حکومتونه دغه دي دا حکومتونه درته خودري دي پته چې بعضي حکومتونه چې دي نو هغه کمزوري دي افرادي لحاظ سره یا معاشي لحاظ سره کمزوري دي بعضي حکومتونه چې دي هغه سرسبز شاده دي هغه ملک خپل ډیر زیات دي لکه سونه ده سونه خپل ده نو هغه کې خایس ډیر دی او یو چې دی نو بعضې چې دی هغه سخوالی هم پکې دی مضبوط هم دی ښه برابر دی ویل دا ټول حکومتونه دي مختلف دا تا الله ښودلي ښه ویل دا سر چې د عامې اوسپنې مضبوط دی داسې چې دی وایي دا د پاسه سر چې کوم مضبوط دی د ټولو نه او پولادي دغه دی نو وایي دا ستا حکومت دی چې د ټولو باندې حاوي دی دا ستا حکومت دی ویلا بالکل ویل دا هم ښه خبره وکړله وی دا آخری شی پکې سو وی ورګه آخری شی خو پاتې دی کنه انجام خو پاتې دی حکومتونو په دې ټول باندې ستا غریب دی خدا آخری اپد چې دی نو ول دا الله جل شانو عذاب بدر باندې اپد باندې دا هر څه بدل خبر سرستا د ټول حکومتونو ریزه ریزه کی ختم به کی ویل خان ویل دا ته وای چې ذکر استاسو په علاقه باندې حمله د پدند ارسمي قبضه کړو دا کم کور چې تاسو ډیر تعظیم کاو دا ولې تاسو دې دا سکورو او دا خلک سو نو دوی ورته وی چې دغه د مسلمانانو عبادتګاه او جمعات ورته مونږ د الله کور دی بیت المقدس او دا خوشه چې کومو اکثر د پیغمبرانو د اولاد خلقو پیغمبران پکې اولاد یو پکې خپل خپلوان نیکان خلقو الله جل شانه له قوت او طاقت ورکړه حکومت ورکړه هر څه ورکړه خو چې کله د الله جل شانه انعامات ډیر شول نو هغه چې نافرمانی شروع کړه د الله جل شانه حکمونه ماتولي شروع کړه چې کله د الله جل شانه حکمونه ماتول
الله جل شانه په دې باندې انعامات او احسانات کول دوی به الله جل شانه حکمونه ماتول بیا به الله جل شانه په دې باندې انعامات او احسانات کول دوی به الله جل شانه حکمونه ماتول نو چې کله د الله جل شانه په دغه نافرمانه کې داخله کو چې کوم د نیکانو اولادو بعض وخت ډیر داسي لکه پلار کې به ډیر زیات نیکی نیک پاتې شوی ډیر چې د متقی او پرهیزګار او پاتې شوی په معاشره کې به ډیر خپل او خنومي اولاد کې به داسې بدبخت پیدا شي دا پلار دې کوم چې هغه برباد کی بعضی نیم ټیم کې داسې پلار چې هغه پلار نیکه باندې ډیر بدبخت تیر شوی نافرمانه فاسقان فاجران اولاد کې به الله جل شانه داسې چې سو پیدا کی چې هغه غنوم چې هغه بروخانه کی نو چې دغه اولاد کله دا نافرمانه شروع کړي نو الله جل شانه پستا پشان کس چې هغه مسلط کو دا د الله جل شانه د حکمونو د مادولو غسل الله سبب چې هغه په الله جل شانه مقرر کو ویل خان ویل اسرت دا وای چې د دې ځمکې د حکومت نه خو زه بارغ شوم دی باندې خو زما چې هغه قبضه او حکومت دی د دې بر حالت را اوس بیان کې یاره د هغه لارو خو چې التلار شم د هغه چې کوم کسان دی هغه قتل کوم او هغه چې خپل حکومت چې دی هغه قائم کوم نو دوی ورته وی چې دا ته نشي کولای او نستاسو کارکونان دا کولی شي او نه پکې دومره قوت او طاقت شته چې د الله مقابله وکړي او بره وفیږي دی بیا ورله هغه دمکي ورکړله چې ګورې داسې ورته ښایي او که نو ګوره تاسو ټول قتل کوم هغوی بیا یو سیټ ته شو د الله جل شانه ته جړه فریاد وکړو چې الله دا خو ظالم بادشاه دی او جاهل دی اوس په دې داسې پسې نښه دی چې هغه ناممکناتو پسې نښه دی الله نو الله جل شانه دې په زړه کې الهاما دا خبره وه تاسو دې پروا مه کوئ د ده نه به زه تاسو چې دی فارغ کوم بیا به تاسو ته هېڅ هم ونه وایي نو چې کله د دا حرکت کاو دی نه نقل لري نو الله جل په دې باندې ماشي مسلط کړه بس یو ماشه د دې پوزې ته ننوته او دننه لاړې دماغو ته ورسېدو په دې دماغو باندې بیا ناست او داسې ګزار به ورکاو نو ده به دا دماغ به داسې چې دی لنګاری به کاو یو ځل به خلکو ته څنګه چې نمرود الله جل شانه مردار کړی نو ده هم خلکو ته وی چې چا به ګزار ښه تیز ورکاو نو هغه ماشه به غلی شو نو لږ به په ارام و چې نه به دغه بنګاری به کاو او د دماغ به چې دی هغه لکه په دماغ کې چې ترشل لګېدلی د غربا به پکې ختله به دغه ګزار په دغه حالت کې الله جل شانه مردار